أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن سبا خلق ډیر زیات خپه دی. وی ولې خپه دی؟ وی یو طرف ته د امت په لیول باندې په اسرائیل په فلسطینیانو باندې دومره ظلمونه کوي چې تقریبا 1,00,000 خوشا کسان شهیدان شو. په هغې کې اکثریت د زنانو او د ماشومانو دی او په لکاو زخمیان شو او په سلو کې 80 کسان بې کوره دي او کورونه ختم دي. وی دا خو څه کې د بلې نه خبر کم. وی په پاکستان کې په پاړه چنار کې د مسلمانانو یو گروه د بل مسلمانانو په بل گروه باندې حمله وکړه. د 100 نه لږ کم کسان یې شهیدان کړل چې پای کې ماشومان او زنانه وې او د 100 نه لږ بږ کسان یې زخمیان کړل او دواړه مسلمانانو مو او دواړه پښتانه مو. وی د بلې نه خبر کم. وی وس په سورکاوی کې په ناټیانو کې د مسلمانانو یو ډلې د مسلمانانو د بلې ډلې باندې ډاکه واچوله او د هغې نقدي او په هغې کې د بوډیګانو او د زنانو کالي او د هغې سره موجوده موبایل یې د هغې نه په زور واغستل او بعضې کسان یې خوږ هم کړل. وی ډېر خپه په دې شوم چې دا دواړه مسلمانانو مو او دواړه پښتانه مو او کافي حده پورې دواړه د یو مسلک خلق مو. ته ویلی شي چې کفار پې هلته را لګېدلي دي، مسلک والا پې هلته بل ځای را لګېدلي دي او هم مسلک پې بل ځای را لګېدلي دي. وی دومره تنګ شوم او دومره خپه شوم. وی ما وی چې دا ځمکه او اسمان یو پنجره ده او زه پکې قید یم. وی ټینشن دومره بړاو شو چې یو سړی وایي چې زه وایم چې د ټرین د لاندې سملاستی او ټرین را باندې وختې چې دنیا کې مې را زندګي اړو ختم شوی. وی ډېر شی نیکان خلق دي چې ډېر په مصیبت کې دي. وی ما د مریضانو حالت لیدلی دی او مریض چې کوم زویرګی کوي نو ما وی چې یاره کاش دا شفا زما په لاس کې وی چې ما وله ورکړی وی. الله رحیم او کریم ذات دی، هغه وله ولې نه ورکوي؟ دا زما سره چې کومه مینه ده او زما سره چې کوم محبت دی دا د الله د محبت په مقابله کې 99 حصې کم دی. 99 ځان سره یې ښیي، یو یې ماله راکړی هم په مخلوق تقسیم شوی دی چې زما پې دا زویرګی سود نه کیږي نو چې د الله پې ولې سود کیږي. پریشان او ډیر زیات چې راځئ چې د قرآن نه تپوس وکړو چې دا مصیبتونه په موږ باندې ولې راځي او د دې مصیبتونو نه موږ څه نتیجه اخذ کولی شو او څه کار کولی شو. وی لکه ړومبۍ خبره خو په ذهن کې دا کېده چې دا دنیا چې تاله خدای پاک په دې کې زندگی درکړې ده دا ارامګاه نه دی، چراګاه نه دی. ستا په ذهن کې دا چې دلته به زه سریږم، سار به ناشته کوم او د هګۍ تپوس به کوم، د ډینر او د لنچ په سوچ کې به یم. وی ته خبر نه یې په شادي حال کې چې کوم خلق ډېرې زیات ایکسپنسز کوي او د شادي حال پروګرام په خوشحالۍ سره کوي، که د هغې ریټ او د هغې ریزلټ دې ولیده نو 80% انجام طلاقي. وسنی انالیسس دا دی چې اکثر هغه شادي حالونه چې په هغې کې خلقو د خوشحالۍ مظاهرې کړي هغه وروسته په غم کې بدل شوي دي. وی د خپلو عدالتونو ریکارډ وګوره، په هغې کې دغه دپاره چې ستا کومه زنانه
خلع غواړي، خلع ورته وایي چې طلاق غواړي، د هغې کیسونو تعداد ورځ پر ورځ زیاتېږي. په 23 کې دوره نو لکه په 24 کې چې دي. ته ویلی شي چې د کور سکون ختم دی، د کور سکون ختم دی، د سورکاوۍ د لارې تلل سکون ختم دی. په پاړه چنار کې د کراچۍ سفر یا د پیښور سفر سکون ختم دی. وی نور خو څه کوې، خو نن 24 تاریخ دی، اسلام آباد بند دی او طالب علمان خپلو تعلیمي ادارو ته نشي تللی، مریضان اسپتال ته نشي تللی، ډاکټران ډیوټۍ له نشي تللی، بزنسمن خپل دکانونه او خپل شاپس نشي کولاولی. او یو سفوکیشن دی چې یو طرف ته پاغي دون دی او بل طرف ته د وسایلو په ضرورت سیزونه رسیدو ته رسیدل په نارسایۍ کې بدل شوی. داسې کې پاکستان یو طرف ته په مالی بحران کې دی او بل طرف ته په کنټینرو باندې چې څومره خرچه راځي وي دومره ارب روپۍ په بل کال لګېدلې وي یا بل ورځ لګېدلې وي او دومره ارب روپۍ په اوس ولګېدې. وی د دې نه داسې معلومیږي چې سکون په ملک کې هم نشته او په کور کې هم نشته. انټرنل سکون چې کله ستانه وځي نو وی بس خپلو بوټانو ته وګوره نو وی که ستا بوټان د ایټلي او د دې 50-60 هزار روپۍ قیمتي او ستا ښکلې جورابې ولې نه وي، اتره کارپېټ ته پاسه سفر ولې نه کوې، خو که په دې بوټ کې یوه ګیټۍ دننه پرتی کچ غوندې کنکر پکې پروتي نو ستا واک او ستا تله به کمفرټیبل نه وي، بلکې ته به پریشانی محسوسې، تنګي به محسوسې، ان ایزی به اگر چې بوټان ستا قیمتي دي، کارپېټ ښکلی دی، لار همواره ده، خو په بوټ کې دننه ګیټۍ ده. چې کله ستا په اسلام آباد کې دننه ګیټۍ ده هلته ته ایزي نه محسوسې، په پاړه چنار کې ته ایزي نه محسوسې او د بونیر مردان او د صوابۍ په سنگم باندې په ناټیانو کې ته ایزي نه محسوسې. د دې دا مطلب شو چې انټرنلی ته ډسټربې او ستا دا ټینشن ډیر زیات دی. خو د دې وجه یوه دا ده چې تا دنیا چراګاه ګڼلی دی، تا دنیا آرامګاه ګڼلی دی، جبکې الله تعالی دې ته امتحانګاه وي. ستا امتحان علی غالبا په امتحان کې ته فیل کېږي، الله وایي چې ته فیل نشې زه دې پاس کم، نو تا ته الارمز، تا ته تنبیه درکوي چې سم شه ګورې بیا به دله ښه نه. نو په قرآن کې ویلو ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. زه به تا ازمیم او کله کله به ستانه مال خلق علی، کله به دنه موبایل والی او کله به دې سړی ووجنې یا به سړی دنه مړ شي او کله کله به بیا ته ورغړې. دا ازمایش په پتا راځي، ولې دا دنیا امتحانګاه دی. وایي ته چې ما پیدا کوړې نو ما تا ته ویلو چې ولنبلونکم بشیء من الخوف نه علاوه مې راته دام ویلو چې انا جعلنا من نطفة نبتلیه، نطفة امشاج نبتلیه. ته چې پیدا کولې ما که نه نو ما د کمې څاڅکي نه چې پیدا کړی وې دې لپاره پیدا کړی وې چې ستا به زه ټیسټ کړم. او بیا بل مې راته دا ویلو چې ته به په دې خبره باندې ځان پوه کې چې په تا باندې یو وخت داسې و چې ته نه وې او اوس یې، خو لنبلوهم ایهم احسنو عملا. ما پیدا کړی دی په تبارک الذی کې صورت ملک کې راته ویلو چې ما ته پیدا کړی د دې دپاره لنبلوهم چې زه یې وازمیم چې په ستا عمل سره، نو الله ستا ټیسټ هلي او غالبا په ټیسټ کې ته فیل کېدو والی، لږ خپل احساس وکړه. وی زه په څه کې فیل شویم؟ وی ګوره د الله تعالی اصول دا دي او هغه په خپلو اصول کې ولا تبدیل لکلمات الله، او د خدای د حکمونه لسنت الله تبدیله، د خدای طریقې چې دی بدلیږي نه. نو هغه وایي چې اذا وسد الامر الى غیر اهله، کله چې ته اختیارات نه اهل خلقو له ورکې او ستا ادارې هغه خلق چلی چې په هغې نه پوهېږي، اکو پوهېږي خو اخلاص پکې نه، هغه ذاتی مفاد اورینټډ دي، هغه دې ته نه ګوري، هغه دې ته ګوري چې زما بینک بیلنس به څنګه بړاویږي،
دې ته نه ګوري چې په ملک کې به امن و امان څنګه راځي، چې کله د هغه مقصد بلی نو بیا به تا ته امن او سکون نه وي، ګیټۍ به دې بیا په بوټ کې او بیا به په لارې تللی شي نه، او هر وخت به تا ته ځای په ځای په اسلام آباد کې هم رکاوټي، په اړه چنار کې به هم رکاوټي، په سورکاوۍ کې به هم رکاوټي، او که په کور کې د باندې خراب اولاد او خرابه ښځه پیښه شوه او په حجره کې د باندې خراب ګاونډي پیښ شو، دلته به رتم رکاوټي. ځکه چې ستا اذا وسد الامر الی غیر اهله، کومو خلقو چې وټونه نه ګټلي او هغه حکومت کوي، او کومو خلقو چې ګټلي او هغه په حکومت نه پوهیږي، د دواړو نه د خیر تمه ته نشي کولی، نو ته په دې تمه چې ستا افسران او ستا واکداران هغه به مخلص نه یو ته به ښه شي، نو دا خیال د رضان سره کېده ته ټیک کېدی نه شي تر څو پورې چې کار اهل خلقو ته نه میلاو شوی. ځکه قرآن تا ته ویلو ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت چې ستا سره کم دی، چې هغه کو د ووټ په صورت کې، کو د حکومت په صورت کې، که د وزارت په صورت کې، او که د یو ریسپانسیبل پوسټ په صورت کې، هغه به هغې سړي له ورکوي چې هغه په هغې پوهېږي. نو که ته ډاکټر صاحب د انجینر په ځای ولګې او انجینر په هسپتال کې ډاکټر کې، نو بیا خو به یې دغه انجام وي. نو ستا پولیس په ملا سي او ستا کم امن و امان والا عمله چې ده هغه به غیبي، او چې کله ستا نه سرونه پرې کړي او جیبونه کټ کړي، نو بیا به راښکاره شي. ځکه چې تا نظام نا اهل خلقو ته ورکړی، تر څو پورې چې تا نظام اهل خلقو ته نه حواله کړی، نو ته په دې تمه کېږه ما چې ستا حالت به ښه شي. وی دا ازمایش په موږ باندې ولې راولي؟ وی دا ځکه راولي ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم. زه تا باندې ټیسټ کوم چې پتا کې مجاهد کم دی، پتا کې صابره کم دی، ستا ریئیکشن څه دی حالاتو ته. حالاتو ته یو ریئیکشن دا چې ته خپل خالص ذاتی مفادو ته یا د پارټۍ مفادو ته ګورې، ته نه د دین مفادو ته ګورې او نه د ملک مفادو ته ګورې. دوه قسمه خلق دی، یو هغه خلق دی چې هغوی د دین مفادو ته ګوري او د ملک مفادو ته ګوري، بل هغه خلق دی چې هغوی ټول سوچونه ذاتی مفادو ته ګوري. الله په دې حالت کې تا ټیسټ کوي. دا ټیسټ وسنی نه دی، په جنگ احزاب کې هم دقه ټیسټ راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم 21 ورځې د صحابو سره لیږیاو او د یو غر نه تل بل غره پورې، د احد د غر نه د بله غره پورې خندق یا کنده یا ټنل کنستو چې څومره ګران کار به او ټولو خلقو خپل کارونه بند کړي او هلته تلي وو. نو نه خوراک یو طرف ته سړځي وه، بل طرف ته یره وه او بل طرف ته لوږه وه. د هغې باوجود 21 دن ډېر شی دي. د الله رسول به د ورځې په خندق کنستو کې مشغولو، د شپې هلته بره یو غارو په هغې کې به د شپې عبادت پې کوه، خدای ته به یې جړل. ځکه ناټو افواج چې د قریشو کوم وو هغې پې حمله کوله او هغې را روانو، او په دغه حالت کې ټیسټو. نو په ټیسټ کې دوه قسمه ریسپانسز و نبلو و اخبارکم، ستاسو ریئیکشن ته به موږ ګورو. نو ریئیکشن دوه قسمه، یو هغه خلق و چې په هغې کې پړه کې ایمان نه و، انټرنلی هغه منافقینو. ناغي سوی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. منافقان وی خدای را سره دوکه وکړه. ګوره چې کله ایمان کمزوری نو په الله الزام لګول چې الله زموږ سره دوکه وکړه او د الله رسول الله سره دوکه وکړه، څومره خطرناکه کلمه ده. د هغې د خولې نه وخته، ځکه چې په ټیسټ کې فیل شو. او کم خلق چې په ټیسټ کې پاس شو د هغې انټرنل ایمان مضبوطو، د هغې چې کله حالاتو ته وکتل ولما رأى المؤمنون الاحزاب، نو هغې څه ویې قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. د هغې خلقو په ایمان کې اضافه راله. یو شان سچویشن دی خو ریئیکشن ډیفرنٹ دی. یو طرف ته ایمان والا دی، بل طرف ته بی ایمانه دی. بی ایمانه په خدای ورړی، وی خدای دوکه راکړه. ایمان والا وی خدای پاک زمونږ سره وعده کړې وه او خدای پاک وعده زمونږ سره رښتیا شوه او د هغوی په ایمان کې نور هم اضافه راله. د دې حالاتو ته چې ګورې نو ته به بیا وایې چې کوم ځای کې انصاف نه وي هلته کې امن نه وي. ځکه امن چې دی دا د انصاف سره تړلی دی او ستا
د ګلونو نه ډک ښار اسلام آباد چې خلقو به خطره محسوسوله نو به یاره اسلام آباد ته به شفټ شو، هلته امن دی. تاله اسلام آباد هم د بدامنۍ شکار شو او خلق کوشش کوي چې زر ترې راوځي ځکه بیا به لارې بندي، او خلق کوشش کوي چې زر خپلو کورونو ته اسلام آباد ته ځان ورسوي ځکه چې بیا به لارې بندي. په هسپتال کې د ډاکټر صاحب سره غم دی چې رسم به څنګه، او د پلار سره غم دی چې بچي به مې بار دی او زه دننه یم، او بچي مې دننه دی او زه ترې بار پاتې شوم. د دې نه بله غټه پریشاني نشته. او الله وایي چې دا پریشانۍ به په تا راځي ځکه چې تا ته رسول الله ویلي و چې کله ته نااهله حلقو ته حکومت حواله کې او هغې پرایورټي لیست کې په ټاپ کې د هغې ذاتي مفادي او د هغې دا ناری چې ایک زرداری سب پر باری، نو هغې ځای کې نه امن راتلی شي نه سکون راتلی شي تر څو پورې چې تا په ځان خپله اصلاح نه ده کړې. وی ګوره دوه دایرې دي، یوه دایره هغه ده چې پای کې ته څه نشي کولی، او بله دایره هغه ده چې پای کې ته څه کولی شي. نو ته چې په څه کولی شي نو هغه وکړه، نو هغه خو ته نه کوې، نو ستا ټوله تبصره د بل په دایره ده چې پلانې دي سیدې پولیس خپل کار نه کوي او فوج خپل کار نه کوي او عدلیه خپل کار نه کوي او د ځان اډو ذکر نه کوي چې زه خپل کار نه کوم، تر څو پورې چې هر فرد د خپله احتساب په خپله نه دی کړی او خپل ځان یې نه دی ټیک کړی، نو سیسټم نشي ټیک کیدی. یوه دام کیدی شي چې الله تعالی وایي چې ما ستا سره د خیر اراده کړې ده چې ته په دې حملې چې په تا وشوې دا 3-4 او دا ته چې زخمی شوې نو کیدی شي چې د دې سره ته ښه شې. نو د یو حدیث الفاظ دا دي من یرید الله به خیرا یصب منه، سر سره چې خدای د خیر اراده وکړي نو څه ازمایش او څه مصیبت پرې راولي نو هغه په هغې مصیبت یو طرف ته صبر وکړي بل طرف ته سبق والي. وی ګوره ته بني آدم او ته مخلوق او ته کمزور او زه زورور یم، نو چې کله ته ځان زورور ثابت کې او ته د خدای دعوه وکې دا کار فرعون کړی نو فرعون زمانه نه وګټلې نو ته به څنګه ګټې. نو ته دا سوچ کې راوله چې زه فرعون چې جوړ شم نو بیا به د فرعون غونتې انجام یې بیا به غر کېږم. ماله د فرعون د جوړېدو نه ځان بچ کول پکار دي. د دې وجې نه په ما باندې چې کله مصیبت راغی نو الله د هغې تا ته وایي چې دا ګورې ما ذکر راوستی ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. دا په تا چې کوم عذاب راغلی دا که د ناټیانو په سورکاوی په روډ باندې و او دا کو په پاړه چنار کې و ادا کو نن په اسلام آباد کې دی، دا ادنا یا سمال عذاب دی، وړوکی عذاب دی، وړوکی تکلیف دی. ذکر دی نه پس یو غټ تکلیف چې قیامت ورته وایي هغه را روان دی. نو که ته اوس ریسټور شوې او ته واپس شوې نو الله څه وایي بیا به ته ګټه وکړې خیر دی دپاره لعلهم یرجعون، شاید چې دی واپس شي. نذیقنهم من العذاب الادنى، خو چې کله ته په ځان سوچ نه کې ټولې تبصرې په نور چا باندې کې نو چې تر څو پورې تا خپله اصلاح نه کړي انټرنل سیسټم دې ټیک کړی نه د خپل بوټ نه د ګیټۍ نه ایستلي نو ستا واک به کمفرټیبل نه لایف به د الو کمفرټیبل کېږي چې ته د خپله اصلاح وکې. او خپله اصلاح دا ده چې تر څو پورې د اهلیت په بنیاد تا فیصلې نه کړي او نااهله خلقو ته اقتدار ورکې بیا به دقه انجامي او د هغې انجام به بیا به ته کړېږي به د بچي کړېږي به د اکانومي ډراپ شي او حالات په دې ورځ تر ورځه خرابېږي. وی الله په تا دوره مین دی چې په کوم شي کې ستا خیر نه نو الله فرشتو ته وایي چې یاره رکاوټ ورته وغورځوئ ځکه دی لیونی دی په غلط شي پسې لګېدلی. ما تا د پاکستاني په حیثیت باندې په لیډرانو پسې لګېدلی یو. زما لیډر دا زما محبوب دی، دی ما ته نعوذ بالله د الله نم زیات خوږ دی، د رسول الله نم زیات خوږ دی. چې کله ستا لیډر تا ته د الله او د الله د رسول نه زیات خوږ شي بیا هغه په دې پوهېږي چې دا څاروي دي هر څه چې مې ورسره وکړل دی غږ نشي کولی، هغه به بره فیصلې په ذاتي مفادو باندې کوي، هغه ستا مفادو ته نه ګوري. خو چې کله ته احتساب کې اته وایي چې هر شی به په میرټي او دا غلط کار تا ولې وکړو، کو فرض که سبا جلسه جلوس نو زه ستا ملګرتیا نه کوم، که سبا ووټي نو زه تاله نه در کوم، او ته احتساب کې نو بیا به هغه سیده لار وخي. خو که ته وایي چې اره ناروا چې کوي نو زما مشر دی نو دا درجه تا غله د خدای ورکړه او کله چې ته د خدای درجه چاله ورکې نو بیا ته ګټه نشي کولی. نو نتیجه بله راوځي چې خپله اصلاح به کې
یو طرف ته به استغفار وای چې غلطه فیصله مې کړې وه، غلط مشران مې مخکې کړو نو دا انجام شو، او بل طرف ته به اراده کې چې بیا به چرته داسې ونه کم، او بیا به د هغې د تعاون نه ځان ساتې. ځکه چې څوک ظلم کوي او ته په دې ملګری چې ستا مسلک والا دی، نو او ته په دې ملګری چې ستا پارټۍ والا دی، او ته په دې ملګری چې ستا د هغه سره ډله او پره ده، نو دا یاد ساته چې د الله رسول ویلي من مشا مع الظالم وهو يعلم انه الظالم، څوک چې د ظالم ملګرتیا کوي او ښه په دې پوهېږي چې دا خو ظالم دی خو مړه ډله پره ده زمونږه بله ترې نشم کولی، نو فقط خرج من الاسلام، ته خپل غم وکړه تر اسلام نه وتی. په اسلام کې د ظالم ملګرتیا نشته. نو د ظالم ملګرتیا چې څوک ظلم کوي که دا ستا مسلکي او که دا ستا د پارټۍ او که دا ستا رور عزیزي، خو ته به وایي چې نه د ظلم ملګرتیا نه کوم، ځکه الله ټول نظام د انصاف دپاره رالیږلی دی. لیقوم الناس بالقسط، 1,24,000 پیغمبران چې رالیږل او کتابونه یې رالیږل، د دې رالیږل چې په دې ملک کې او په دې ځمکه باندې د انصاف نظامي، او تر څو پورې چې د ظلم نظامي او ته د ظالم ملګری ته ښه کېدی نشي. یو بل انجام دا دی چې کېدی شي چې الله تعالی ستا د ازمایش ته باندې راله، په دې ته صبر وکړې، په دې استغفار ووایې، او ستا د آخرت سټیټس چې تا له خدای مقرر کړی هغه تر دې په بدل کې میلاو شي. یوازې دا دنیا نه ده بل یو دنیا را روانه ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی چې که به موږ مصیبتونه نه راتلې نو د قیامت په ورځ به موږ بینکرپټ وو. بینکرپټ مطلب چې مصیبت او تکلیف راشي د خدای نه به نه غواړي چې به موږ تکلیف راوله، خو که تکلیف راوست نو ته به د تکلیف نه یو طرف ته سبق علې، بل طرف ته به استغفار وای، بل طرف ته به پې صبر کې، بیا به انټرنل اډټ خپل کوي چې دا زما څه غلطۍ دي، ځکه چې قرآن ما ته دا ویلو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دا کوم مصیبت چې تاسو در رسي دا ستاسو د خپلو فیصلو برکت دی. ویعفو عن کثیر، تاسو ته خو ډېره سزا پکار وه خو ډېر درته موږ معاف کړل، خو ته پې نه پوهېږې. نو د خپلې اصلاح دپاره دا مصیبت ته استعمال کې، نو گویا کې دا یو اپرچونیټي ده چې ته اجتماعي توبه وکې او اجتماعي طور خپل کردار چې دی هغه د انصاف باندې مبني کې، او د هغې دپاره ښه خبره دا ده چې ته هر سهار او هر ماښام دا کلمه 3 پیرې وای، رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رضیت بالله ربا، په دې رضا یم چې الله مې رب دی، وبالاسلام دینا، په دې ډېر خوشحاله یم چې اسلام مې دین دی، وبمحمد نبیا، او په دې ډېر خوشحاله یم چې محمد صلی الله علیه وسلم زما نبی دی. چې دې باندې ته اطمینان اظهار وکې او خوشحالۍ اظهار وکې او بار بار ځان ته وایي چې خدایا ستا چې څه فیصلې دي ما پای کې کوتاهي کړې ده، تا ما ته لنذیقهم عذاب الادنا، عذاب ادنا راکو، د عذاب اکبر نه مې بچ کې، زه خپل رویه ټیک کوم لعلهم یرجعون، که د وټونو په صورت کې، او که هغه د ډلې او د پرې په صورت کې، او که هغه د وخلو او د ټکولو په صورت کې، ما چې څومره غلطۍ کړي دي زه د هغې خپله اصلاح کوم. اشفاق احمد چې کوم هوښیار سړی تیر شوی دی د هغه یو قول دی، زندگی بالآخر رلا دیتی ہے ماں باپ کے جتنے بھی لاڈلے کیوں نہ ہو. یو سړی کو د مور پلار ډېر نازولی بچی دی، خو په زندګۍ کې داسې واقعات به راځي چې دی به خامخا جاړي. نو د زندګۍ دا یو حقیقت دی چې په دې کې پتا ازمایش راځي. اوس هم لا وخت شته، کو فرض که موږ خپله اصلاح کول غواړو نو د خپلې اصلاح دپاره موږ له یو خو 3 کارونه پکار دي. نمبر 1 موږ له خپل کور پرسکون پکار دی. د پرسکون کور دپاره ښه اولاد او ښه بچي او ښه اهلیه پکار ده چې په کور کې د نیکانو خلقو اکثریتي او د نیکۍ دپاره د انتظامی او په هغې کې انټرنل تربیتي او په هغې کې انټرنل درس و تدریسي او په هغې کې انټرنل تعلیمي. او دویم نمبر موږ له د خپل جاب سره هانسټي پکار ده. کو فرض که زه په پولیس کې نو زما ډیوټي انټرنل امن دی، او که زه په فوج کې زما ډیوټي چې ده بیروني حملې رکاول دي، او که زه په عدالت کې نو زما ډیوټي انصاف قایمول دي، اگر چې زما د زوی او زما د لور خلاف ولې نه فیصله، خو زه به انصاف قایموم. نو چې کله ته د خپل جاب سره هانسټې
ډاکټر صاحب د خپل جاب سره هانسټي، انجینیر صاحب د خپل جاب سره هانسټي، بیا به سکونی. او دریم نمبر خبره چې په الله توکلی او په الله به توکل الوي چې ته خپل حساب کې کوشش کې چې ستا کردار چې دی هغه پازیټیو وي په ځای دی چې هغه نیګیټیو وي. یو خبره ده چې خپل احتساب په 24 غنټې کې یو غنټه که نه نو 10 منټه خو کوه که نه. وایي ځان ته د نن نه 10 کاله مخکې هغه وخت را یاد که چې پتا تېرېدو دا 2024 دی 2014 را یاده که او د 2014 نه 24 پورې پتا خدای څومره نعمتونه کړي دي، تعالی الله تعالی څومره ریلیف تر کړی دی، څومره غلطونه درګذر کړی دی. نو لږ شکریه ادا کا او خپل اصلاح وکړه که نه. یو بل کار تعالی دا پکار دی چې ته پاک او صفای هر وخت ستا ذهن هم پاکي ستا وجود هم پاکي. نو ښه به دی چې ته به وضوی نو چې کله ته په اوداسه کې نو که په اوداسه کې د باندې حمله وشوه چې ووجلې نو هغه به ترې ډېره ښه په ځای دی چې بې اودس سره دنیا نه لاړ شي. او درېیمه خبره دا ده چې په خپل کار زور وکړې چې ستا کومه ډیوټي د هغه وکړې. که ته عام سړی نو ستا ډیوټي ووټ ورکولو نو تا ووټ صحیح له ورکړی، تا خو هغې سړي له ورکړی چې تا خپل مشر او خپل د ډلې پرې سړي خطا کړی او اوس وایي یاره خو موږ نه پوهېدو. نو چې ته خپل کار وپېژنې د نورو کارونو د باندې فیصلو کولو نه مخکې د خپل کار جاج والې او نو کمپلینټ ډے مناوه. د هر چا نه شکایتونه مه کوه. شکایتونه که د ځان نه کې نو بیا به خپله اصلاح ته تا ته ټیم وي. ستا په چهره باندې مسکراهټ پکار دی او ته به خلقو له حوصله افزایي ورکوې چې څوک ښه کار کوي. که ته د نیکۍ ملګری شوې ته د انصاف ملګری شوې نو الله تعالی به بیا ستا ملګری شي. او که ته همیشه د ظالم ملګری او د ظالم ملګرتیا کې نو الله ډېر زیات زورور دی. هغه ظالم چې دی والظالمین اعد لهم عذابا الیما، خدای ظالمانو لا دردونکي عذاب تیار کړی دی. زموږ دعا ده چې خدای پاک دې موږ د ظالمانو د ملګرتیا نه بچ کړي او الله دې موږ د عذاب علیم نه بچ کړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.